السلام علیکم ملګرو. نن د سره د یو اهمه مسلې وضاحت کوم. هغه مسله دا ده چې د یوټیوب نه پیسې ویستل ارنینګ کول دا حلال دي او که حرام دي. ډېر خلک په دې شک کې دي چې مونږ مهنت کوو، کوشش کوو، ویډیوګانې جوړو، وخت ورکوو او دغه شان د خپلې پیسې خرچ کوو په دې باندې. نو په دې چې کوم دی مونږ ته کومه صله میلاویږي، کمې پیسې میلاویږي، ارنینګ کیږي، دا موږ د حلال دي که حرام دي. بهرحال نن سبا یوټیوب او دغه شان د سوشل میډیا دا چې کوم دی د تعلیم او دغه شان د دین خدمت یو اهمه ذریعه ده. ځکه تاسو وګورئ مفتی طارق مسعود صاحب هغوی په یوټیوب باندې سپیچ ورکوي، بیان ورکوي او هغه په یو ورځ او یو شپه کې چې کوم دی په لکاو خلک چې کوم دی ګوري. نو دا څومره خلک چې ګوري او چا پې عمل وکړو د دې ټول ثواب چې کوم دی مفتي صاحب ته رسي. نو دا چې کوم دی د دین د خدمت یو ذریعه شوه. دغه شان که موږ تاسو وګورو مفتي سلمان اظهر صاحب د شیرګړ هغوی چې کوم دی د ماښامې درس ورکي، نو هغه په یو شپه کې چې کوم دی په لکاو او په میلیونو کسان چې کوم دی ګوري. نو دا د دین خدمت ذریعه ده او عزتمندو او د معاش او د پیسې د کټول یو اهمه ذریعه ده. خو په دې کې د کم علما کرامو چې کوم دی هغه اتفاق دی چې د دې نه پیسې ګټل دا حلال دي، خو یو څو شرطونه پکې دي. په هغې کې اول نمبر چې کوم دی مفتی طارق مسعود صاحب هغوی وایي چې د یوټیوب نه پیسې ویستل دا چې کوم دی حلال دي، خو شرط دا دی چې په دې کې د شریعت چې کوم اصول دي د هغه اصولو چې کوم دی خلاف ورزي ونه شي. مطلب دا چې داسې څیز ورکول چې هغه د شریعت په اصولو کې د شریعت د اصولو نه بهر نه، مطلب ګانا نه ورکول، دغه شانتې موسیقي شوه، دغه شانتې نور چې کوم دی چې هغه شریعت ته نقصان رسوي. همدغه شان چې کوم دی مفتی منیب الرحمن صاحب هغوی هم چې کوم دی د یوټیوب نه د پیسو ویستلو هغه اجازت ورکوي چې دا حلال دي، خو هغوی هم وایي چې یاره داسې مواد تیارول چې په هغه کې چې کوم دی د اسلامي یا د دین د خدمت چې کوم دی خبرې او د شریعت نه بهر چې کوم دی خبره پکې نه وي، ځکه بیا چې کوم دی دا پیسې حرامېږي. همدغه شانتې دریم نمبر مفتی محمد ابراهیم صاحب چې دا د جامعه بنوري ټاون مفتی دی، دوی فتوا ورکړې ده چې په دې باندې د یوټیوب نه پیسې ویستل دا حلال دي. خو هغوی هم دغه خبره کوي چې د شریعت په رڼا کې دن نه وي، د شریعت نه بهر نه وي، یعنی داسې مواد نه ورکول چې هغه شریعت ته چې کوم دی نقصان رسوي. عزتمندو هغه علما کرامو ته هغه ورونو ته چې کوم دی دا اپیل کوم تاسو هم چې کوم دی د سوشل میډیا لاره اختیاره کوئ او د دې چې کوم دی د دین خدمت یو اهمه ذریعه وګرځوئ. انشاءالله ډېر خلک چې کوم دی غلط استعمالوي، څوک چې کوم دی یو څه استعمالوي، څوک بل استعمالوي، څوک چې کوم دی ګانې ورکوي، څوک ډرامې ورکوي. تاسو چې کوم دی ښه څیزونه ورکوئ، د هغوی چې کوم دی مقابله وکړئ. نو دا یو څو خبرې مې وکړې اتفاق.